अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस से शहादत هغه یو لویه صدمه وه او لوی غم دی او بعضې پکې داسې خبرې مخې ته رالې چې په هغې سره موږ ته تسلي میلاو شوه. ډېرې خبرې مخې ته رالې، د هغې نه یوه خبره د شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهري دامت برکاتهم العالیه د شیخ صاحب تعزیت له راتګو یقینا په دې سره د شیخ صاحب خاندان ته به ډېره تسلي میلاو شوي، او بله دا چې کشرانو ته د قایدین مشران په خپل منځ کې د یو بل سره ډېر ښکلی اتفاق او اتحاد ساتي سره د اختلاف نه. خو کشران هغه اختلاف داسې حد ته ورسي چې هغه جنگ و جدل کنزل وغیره دشمنی نفرتونه بلکې د کفر تر حده پورې هغه کشران لاړ شي. نو پکار ده چې کشران د دې نه سبق حاصل کړي او زمونږ خواهش دا دی چې د علماو په خپل منځ کې اختلافات ختم شي، مناظرو په ځای باندې زمونږ مذاکرې شروع شي، او دغه رنګې د فتوو په ځای باندې زمونږ یو بل ته دعاګانې شروع شي، او د لرېوالي په ځای باندې زمونږ یو بل سره چې کوم دی نزدېکت دا راشي. پکار ده چې ټول علما کرام په یو صف کې ودرېږي، په یو پلیټفارم باندې راجمع شي، په یو اواز باندې راجمع شي، په یو میشن باندې راجمع شي، او دغه رنګې د دین اسلام صرف او صرف د دین اسلام په خدمت باندې راجمع شي. ځکه زمونږ مخالفه هغه زمونږ د اختلاف نه قاعده اوچتي. کله چې موږ د یو بل نه لرې کېږو نو دغه خلک موږ په منځ کټ کړي، کله چې موږ د یو بل سره جنګونه کوو دغه خلک زمونږ نسلونه تباه کړي. نو علما کرامو ته زما دا درخواست دی، تاسو د امت قایدین یې، تاسو یو شی امت به یو شي، تاسو اتفاق زمونږ بقا ده، ستاسو جدایي زمونږ تباهي ده. الله تبارک وتعالی دې د تمامو علما کرامو زړونه د هغې په منځ کې د یو بل سره اتفاق اتحاد ورورولي پیدا کړي، او پکار ده چې موږ کشران د مشرانو نه سبق واخلو. ډېره مهرباني، جزاکم الله خیرا.